د ټول نه مخکې خو زه د برخیله پیرامیډکس ډېر مشکور یم چې تاسو ما ته دعوت راکړ او د خبرې موقع م راته راکړه. اکثر تاسو ما ته کریډټ راکوئ چې دا د پاکستان یا د ساوث ایشیا لومړی پیرامیډک دی چې ګریډ 20 ته لاړ، خو حقیقت دا دی چې دا کریډټ ما ته نه، دا پیرامیډیکل اسوسییشن ته ځي. که فرض که دوی سټرکچر نه وی جوړ کړی، دوی موږ ته سیټونه نه وی کریټ کړی او ما لس پی ایچ ډي هم کړی وی، نو نن به زه 20 ته نه وم تللی. نو کریډټ ما ته نه پیرامیډیکل اسوسییشن ته ځي چې دوی شپه ورځ په ځان یوه کړې وه، سټرکچر یې جوړ، د تعلیم موقع را پیدا کړې او سیټونه یې پیدا کړل، نو ځکه موږ پروموټ شو. بل یونس خان وایي چې ګریډ 20 زموږ لپاره ډریم و. الحمدلله دا ډریم اچیو شو. زه نن ستاسو په مخ کې ولاړ یم او انشاءالله ډېر ژر به نور پوسټونه راځي او 19 او 20 ته به ډېر زیات پیرامیډک ځي. دې نه علاوه ما په سروس ټریبیونل کې یو کیس اوس اچولی دی چې د پاکستان آئین ایکول ټریټمنټ وایي، نو چې نور کیټګریز کې ګریډ 21 شته، نو ولې پیرامیډکس صرف ګریډ 20 باندې سټاپ شي؟ نو تاسو ماته دعا کوئ چې دغه کیس موږ وګټو، نو انشاءالله 20 نه پیرامیډکس ته به نیر فیوچر کې ګریډ 21 هم بلو شي. بل تاسو کو ګورئ نو په دې صوبه کې چې کله افسران برتی کېږي د پبلک سروس کمیشن په ترو باندې، نو د هغوی د هر چا خپل یو ممبر وي، لکه د ډاکټرانو ممبر شته، د نرسنګ ممبر شته، خو د پیرامیډیکل ساینسز والا ممبر نشته چې د هغوی په انټرویو وکړي. تاسو ته پته دي چې 40% سیټونه ریزرو دي پبلک سروس کمیشن دپاره، هغه ګریجویټ پیرامیډکس دپاره چې کوم ایم فل پی ایچ ډي وغیره کړي دي، نو د هغې دپاره هم سبا زه اپلای کوم او انشاءالله ډېر ژر به په پبلک سروس کمیشن کې تاسو نماینده زما نه علاوه یو بل کس به راځي او تاسو به انټرویو کوئ او تاسو به حکومت دپاره افسران برتي کوئ انشاءالله. اخر کې بیا یو ځل زه ستاسو د پیرامیډیکل اسوسییشن مشکور یم چې تاسو ماته دا موقع راکړه. دعاګانو کې مې یاد ساتئ، خوشحاله اوسئ.